دا کور د یوازې اوسېده؟ او چې د خاوند جي ترکي کې دی. چې کله زه په دیوال ور وړېدم نو زما خو شک اسنه ما وی چې اسنه څوک یي یا څه چلي یا ځکه خوراکۍ یوازې ده او غمزپلې ده. نو جي ما په تماچه باندې بوډ وه. ما کچن میچن کې اول تماشه مماشه وکړه څوک ونه جي چې ما خوراکۍ ته ور وډبو چا راله اواز را نه کو چې په دوباره مې ښه تیز تیز وډبو نو خوراکۍ راله اواز را کو چې څوک یې نو ما ورته مدثر یم. نو ورې راته پلو کو نو داسې عبت کې وه چې څه چل دی اخو وی عبت کې نو چې زه ورغلم دننه نو ما ته وایي چې څوک و د هغې لورې ماشومې مایده نوم دی. مایده وفات شوه. نو ما هغې ته غږ وګونه کړو نو زه یې د ګریوان نه ونیولم. ما ته وایي چې مایده وفات شوه. نو ما ورته وایي چې نه هېڅ هم نه دی وفات. نو ما د کټونو لاندې چې تماشه وکړه. چې تماشه مې وکړه نو دا هلک د میز لاندې ناست و. چې د میز لاندې ناست و دی ما راوباسو د ګریوان نه مې ونیسو. ما ورته وایي چې ته دلته څه کوې؟ ما ته وایي چې دا زما دین په دنیا خور ده. ما ورته وایي زه د دې سکا ورور یم د مور نه پیدا شوي یو نو زه دا ټایم نه راځم او ته د دې چېرته پردی هلک یې او ته دا ټایم راځې دلته ته دلته څه کوې؟ نو چې دی ما ته غږ غوږ ونه کړو نو انشاءالله دا ما کلي دپاره یو نصیحت پرېښودو. که زه یم که زه نه یم خو زما کلي کې به دا یو وصیت یو داسې کارنامه مې پرېښوده چې انشاءالله څوک به د چا پردی تورسرې ته په بد نظر نه ګوري. هر چا ته به خور وي هر چا ته به مور وي. انشاءالله په دې پوزیشن باندې چې هر یو کلي کې داسې کار کېږي نو زه یم چې انشاءالله څوک به زنا نه کوي څوک په غلط کارونو کیه او د الله نه به خلک ویریږي د رسول نه به ویریږي. چې کومه جینۍ مړه شوه دا تاسو خور ده؟ دا زما خور وه. زه دلته وم په دې کور کې وم. دې ماما زوی مې راته د شپې اواز وکړو ویل راشه داسې مسله ده مایخه چې هلته ورلو دا پولیس را رسېدلي په ګاډي کې اچولې وه هغوی وړله بیا په لاره کې 11-22 والا په لاره کې لکه 11-22 ته اړولې وه خو لکه بیخي انتها هغه ظلم یې دا کړی دی که نه که دوی پکې څه بد لیدلی راغلی به موږ ته به یې ویلی وی موږ به ورسره شوی وی خو لکه هغه په دې وخت کې داسې وه چې د هغې به کوم ځای وجود کوم ځای زخم شو هغې به چې کوم دی مکمل چې کوم دی نو د هغې نه به یې پټیل چې به یې لرې کوله هغې نه به یې غوښه بدلوله غوښه به یې لکه لرې کوله دومره د هغې وجود خراب شوی و. خو بس هغه هسې په نوم جمدی وه زموږ دغه مور د زړه دپاره دا هلته کې چې کوم ځای کې دا واده وه هلته کې پې څه ظلمونه کېدل؟ ظلمونه به دا کېدل چې دغه زما د خور چې کومه ده د خاوند خورزه په ما واده ده ابه د دې ځای نه به دې وړي راوړي کول بس هغوی به ټول زور چې کوم دی بیا موږ به دې ته څه نه ویلی هغوی به هغه ټول زور هغې له ایستو. په هغه ورځ چې موږ څنګه د جنازې کټ واغستو بس دې زما د ښځې دې ځای نه جامې تړلې څه پسې دا مور وتښتېده لاړه ده پسې پوه شوې. د دې مور پلار هم دې خبر و دا هم ترې خبر وه په دغه مازدیګر چې په کومه شپې زما دا خور رشته په دغه مازدیګر دا د پلار د کوره راغله او د شپې بس دغه وخت ودوي وکړله. زمونږ د مردان ډي پي او صاحب ته اس اس پی اپریشن ته دې ټولو ته زمونږ خواست دی چې زمونږ سره د انصاف وشي زمونږ سره د چې کم دی نو تعاون وشي زمونږ د هېڅ قسمه څه وس نشته دی څه داسې هم نشته دی تر اوسه پورې د پولیسو څخه ایک هغوی د شپې کور ته راځي شپه وکړي په کور کې سهار بیا ځي په دې ځای کې نږدې په درشن کې اوړي راوړي الټه موږ باندې د خپې دربۍ راته وایي چې موږ به درځو دا چل دی د شپې به دروړو هغه خو یې مړ کړه اوس په موږ باندې چې کم دی دغه کوي دا بدماشیانې او دمکیانې را باندې په موږ باندې کوي چې درځو او دا چل په کلي کې دغه ته نږدې اوړي